سورہ یاسین آیات نمبر 71 سلورم رکو درشتم سپارہ صفحہ نمبر 11 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون صدق الله العظيم سورہ یاسین آیات نمبر 71 سلورم رکو درشتم سپارہ صفحہ نمبر 11 پدې آیت کریمه کې د الله تعالی یو قدرت بیانېږي او هغه قدرت دا دی چې الله رب العزت د بنده د پاره ساروی پیدا کړی دي. بعضې ساروی داسې دي چې انسان د هغې خوراک کوي، مثلا ګډه ده، بزه ده او دغه شانتې غوا غویې دی، میخه ده وغیره. او بعضې ساروی داسې دي چې بنده د هغې خوراک هم کوي او په هغې باندې سفر هم کوي، مثلا اوښ دی، اوښه ده. او بعضې څاروي داسې دي چې د هغې مونږ صرف الله دې دپاره پیدا کړي چې بنده پې خپل سفر کوي او هغه دی اس. نو دا د الله رب العزت قدرت دی چې زمونږ دپاره الله دغه زناور پیدا کړي دي. خو اوس د دې دلته د ذکر کولو مقصد څه دی؟ په سورې یاسین کې د دغه زناورو د الله تعالی د دې د ذکر کولو مقصد څه شی دی؟ نو علماء مقصد لیکلی دی، وی دا چې کوم دی د کافرانو یو عادتو، د کافرانو عادتو چې د خپلو د بوتانو په نوم باندې به زناوران ذبح کول، او یا به چې کوم دی د بت په نوم باندې پای چې کوم دی صدقه کول. نو الله رب العزت دلته چې کوم دی د زناور ذکر کل چې ګوره دا پیدا کړي ما دي، نو په کار دا دی چې دا زناور هم د چا په نوم باندې ذبح شي؟ د الله تعالی په نوم باندې. او دغه شان د زناور نه چې کم پی راځي دا د الله قدرت دی. نو په کار دا دی چې دا هم د چا په نوم باندې صدقه شي؟ د الله په نوم باندې. نو دلته د زناور د ذکر کولو مقصد دا دی چې صدقه، خیرات او ذبح کول دا به د چا په نوم باندې کیږي؟ د الله تعالی. اولم یروا آیا دین دې کتلی انا خلقنا لهم چې مونږ هم جوړ کړي دي د دوی دپاره مما عملت ایدینا د هغه څه نه چې جوړ کړل زمونږ لاسونو انعاما څاروي فهم لها مالکون پس دوی د هغې مالکان دي. وذللناها لهم او مونږ تابع کړل دغه څاروي د دې دپاره فمنها رکوبهم پس ځنې له دوی نه د دوی سورلی ده، ومنها یأکلون او ځنې څاروي د دې نه یأکلون دی خوري، ولهم فیها منافع ومشارب او د دوی دپاره په دې کې فایدې او د څکلو څیزونه دي. افلا یشکرون آیا دوی شکر نه کوي؟ واتخذوا من دون الله او دوی نیولي دي د الله تعالی نه ما سوا آلهة معبودان لعلهم ينصرون چې دوی ته مدد ورکړي شي. لا يستطيعون نصرهم نبشي کولی دوی نصرهم د دوی مدد، وهم لهم او دوی د دوی دپاره جند لښکر دی محضرون حاضر کړي شوي. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. په دې کې الله تعالی د معبودان باطله چې کم بوتان دي د هغې د مدد نفي کوي الله، چې دا معبودان باطله دا بوتان چې څومره دي دی چې کم دی د خپلو کسانو هم مدد نشي کولی. دا څونه کافران دي دی به د بوتانو عبادت کولو. نو الله وی چې دغه بوتان د خپلو کسانو هم څه نشي کولی، د دې هم مدد نشي کولی. او دا انتهایی عاجز شیز دی. اور دغه شانتې که دا خلق
د بوتانو په نوم باندې سر ذبح کی نو دی چې کم دی د بوت مخې ته کیدی نو هغه بس چې کم دی زناور وکړه راغلو کله به نه چاپټ کړل نو دا داسې معبودان دي چې د خپل د شیز هم حفاظت نشو کولی نو نه د بل چا حفاظت کولی شي نه د خپل ځان څخه کولی شي حفاظت کولی شي او معلومیږي دا چې معبودان باطله دا ټول چې کم دی د اچا هم مدد نشو کولی اولم ير الانسان عین دې کتل انسان ان خلقناه من نطفه چې مونږ پیدا کړ ان خلقناه من نطفه چې مونږ پیدا کړو دي من نطفه لقطرنا فاذا هو خصيم مبين پس ناګهانه دی شو خصيم جګړه کوونکی مبين خکارا وضرب لنا مثلا او د بیان کړلو موږ د پاره یو مثال ونسي خلقه او هیر کړو خپل پیدایش قال او د ویل من يحيي العظام سوک بزوندی کوي هډو کې وهي رمیم او هر کله چې هغه زاړه شوی وو قلت وتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یحییها الذی ژوندې وکړي هغه ذات انشأها اول مره چې پیدا کړل هغه په اول ځل وهو بكل خلق علیم او دې په هر قسم پیدا وخت باندې علیم ډیر زیات خپوی دی الذي الله تعالی غزاد دی جعل لكم چې پیدا کړل استاسو د پاوا من الشجر الاخضر لانشنینا نارا ور په عربو کې یو درې قسم ونه ده مرخ کلح او عفار دا درې بوټي داسې دي وی د دې چې دا کمی سانګي دا یو بل سره داسې اومګيږي نو دا غي نور لګيږي نو د دې بوټي د ذکر کولو مقصد دلته دا دی چې کم الله تعالی د بوټي نه د شین بوټي نه ور لګي نو دا سه به هم الله تعالی د دې مړی زمکه نه به مړ انسان به هم سکی راجوندې کوي مدا سو ته ویلو کافرانو به دا خبره چې کم دی نه بدله چې یو انسان به مړ کیږي به او دا به دوباره چې کم دی دوباره څنګه راجوندې کیږي نو الله مثال ورکړي یو بوټم داسې شته چې داغه څنګه داسې اومګلی کی نو داغه نسب کیږي یا ورته نه بلیږي نو الله وی چې څنګه د بوټي نه مونږه ور لګو نو داسې چې کم نه د اسمکه نه به مونږه مړ انسان دوباره راځوندې کو دي دا مقصد دی فاذا انتم منه توقدون پس ناګهانه تاسو له غینا اور بلوي اوليس الذي عین ده غزاد خلق السماوات والارض بقادر پیدا کړی دی اسمانونه او زمکه بقادر او قادر دی علی ان يخلق مثله پدې چې پیدا کړی پشان د دوی بلا ولنا وهو الخلاق العليم هم دې هر څه پیدا کون کې دی العلیم او الله ډېر زیات پوه دی انما امره دا حکم خدا سے دے اذا اراد شیئا ہر کله چې الله اراده وکړي د څه شی ان یقول له دې او فرمای هغه چیستا کن تشا فیکون پس هغه شی فسبحان الذي پس پاک دې هغه ذات بيدیه پلاس کې دې د ملکوت بچی دا کل شیء د هر یو شی وإليه ترجعون او الله طرف تاسو واپس ګرځولې شي واخر الدعوانا الحمد